أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر أبشر أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تزلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. د قرآن کریم د درس ابتدائی اولنی ورځ ده. د سورة ابراهیم اولنی آیات میں تلاوت کو ستاسو وړاندې. دغه آیات د قرآن کریم د نزول حکمت بیان کړی دی چې قرآن کریم الله د څه دپاره را لېږلی او یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مې ستاسو وړاندې ولوستلو چې حدیث د قرآن کریم په فضیلت باندې دلالت کوي او علما او محدثینو دا حدیث په فضیلت القرآن کې ذکر کړی دی. دنیا ته الله د انسانانو د هدایت دپاره دوه طریقې الله رب العزت را لیږلي دي. یو چې انسانانو ته الله هدایت کوي نو د هغې دپاره الله سبب کتاب الله ګرځولی دی. دویم چې انسان ته هدایت الله کوي نو د هغې دپاره الله سبب او ذریعه رجال ګرځولی دي. آتا انبیاء علیه الصلاة والسلام وای دنیا ته دغه کتابونه الله را لیږلي دي. یو سله څلوره کتابه دي. پای کې وایي سله صحائف دي، څلوره لوی کتابونه دي. بیا د دغه صحیفو په باره کې داسې صحیح روایت
په باره د تعداد کې نشته، خو یو کمزوري روایت کې شته چې د صحیفو تعداد دا 100 دی او 4 لوی کتابونه یې رالیږلي دي چې د قرآن کریم نه هم ثابت دي او د تواتر نه ثابت دي، په هغې کې شک شبه نشته دی. تورات نومي کتاب یې رالیږلی دی او دارنګې انجیل، درېیمه زبور یې رالیږلی او څلورم یې اخیری کتاب قرآن کریم رالیږلی. د کتابونو آسمانی او مقصد دنیا ته دا دی چې انسان ته الله هدایت وکړي او خپل معرفت. په حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې الله فرمایي انا کنز مخفی، الله وایي زه پټه خزانه ومه. ما اراده وکړله چې زه د خلکو ته ځان وښیمه، نو فخلق الخلق، الله مخلوق پیدا کو. په مخلوق کې بیا دا ټوله وغه ذی روح اشیا دی او که غیر ذی روح دی، دا د الله په معرفت دلالت کوي. ځمکه، اسمان، حیوانات، انسانان وغیره، په دې باندې موږ الله وپېژاندو. د هدایت سلسلې دای دپاره سبب او ذریعه جاری کړله کتاب الله. کله به چې یو پیغمبر امت ته رالیږلو، نو هغه پیغمبر له به یا نوی جدید کتاب ورکه او یا به ورته د مخکني پیغمبر دین پاتې شو کتاب. پای کې یو آخری کتاب دا قرآن کریم دی. امام رازی رحمه الله وی فرق چې د انسانیت او د حیوانیت په مابین کې راولي، نو هغه د الله کتاب دی. لکه ستا ژوند جدا کوي او د انسانیت کامل درجې ته تا ننباس یو داخلی دی، نو هغه به د قرآن کریم په ذریعه او سبب باندې کیږي چې قرآن وی او یو عالم وی الدنیا بستان زینا بالقرآن و صاحبه، دنیا باغیچه ده، دا الله ښایسته کړې ده په قرآن او په صاحب قرآن. و صاحب قرآن نه او قرآن دنیا کې نه، نو دنیا به ودانه نه، دا به ختم شي. د دنیا الله ښایسته کړې ده د قرآن په ذریعه باندې. په دې کې د قرآن چغه ده، په دې مساجدو کې، په دې مدارسو کې د قرآن آواز دی، د قرآن عالم دی، د قرآن طالب العلم دی. په کورونو کې صحابه کرامو بعد دی وصیت کاو، د قرآن کریم وصیت به کاو یو بل ته، او صحابه کرام به چې کله د یو بل نه رخصتۍ اخیستلو او تله به، لکه یو صحابي د یو علاقې نه بلې ته ځي، یا د یو کلي نه بل کلي ته ځي، یا هجرت کوي، نو دا خبره به یې کوله ورته چې 2 کاره به کوئ: علیکم بتقوى الله وعلیکم بالقرآن. یو د باندې د الله یره لازمه ده او یو د باندې د قرآن کریم تابعداري لازمه ده.
قرآن براخلی د الله نه ویره هر ځای کې چې د الله نه یریږه او یو قرآن کریم دا لازمه ګڼله د دې درس او تدریس د دې تلاوت د دې عمل دا د ژوند مقصد ګرځول نو قرآن کریم د هدایت کتاب دی په دې باندې الله دنیا له زینت ورکړي ښایسته ولا ورکړي دیو جن علما وایي چې قرآن کریم نه بغیر و یو سړی دا دعوه کوي چې زه کامل مؤمن یم د ده دعوه دروغجنه ده و یو سړی وایي 1000 کاله د جومات په کونه کې تیر کې کونه یعنی ګوټ کې ناست او دا سړی دعوه کوي د ایمان کامل او د انسانیت کامله نو دا سړی په خپل دعوه کې دروغجن دی ځکه چې د قرآن نه دی لوستلی چې قرآن کله سړی ولولي او قرآن کریم ووایي او قرآن کریم دا راواخلي او دې باندې عمل کوي نو کامل انسانیت او کامل ایمان سړی ته الله نصیب کوي بغیر د دین انسان فتنو کې مبتلا شي بغیر د دین د انسان ایمان نه کامل کیږي نو قرآن ډیر عظیم کتاب دی او سبب دی د رحمت الهی د محبت الهی د امنیت کو ته غواړې چې امن راولما رحمت د الله را باندې راوریږي په روزۍ کې مې فراقي راشي په اهل او عیال کې فراقي راشي اتفاق اتحاد راشي مساوات راشي رور ولی راشي وغیره نو دې سړی به قرآن کریم رالی او قرآن کریم باندې به منګولې لګی الا به دا کامل انسانیت ته داخلیږي په سورت ابراهیم اولنی نمبر آیات کې الله وایي مقصد ذکر کړی دی ډېر خلک داسې دي د قرآن د مقصد نه خبر نه وي الله وی دا کتاب ما څه له رالیږلی یو تا ته ما وویله چې دا د هدایت سبب دی هغه زه حدیث کې ذکر کوم انشاءالله دویم الله وی سورت ابراهیم اولنی آیات کې الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس الله دا کتاب منګ را لیږلی پیغمبر تعالی را د څه دپاره م را لیږلی الله لتخرج الناس من الظلمات ته راوباسه الله ویه د دې په ذریعه باندې دا خلک د تیارو نه اله نورې رڼا له ایکو تیاره ختمې صحابي ویه وی قرآن لولیه وی دا تورتمونه ختمی او وی دا د هدایت لارې کولاوی او وی دا جنت ته اسانتیا پیدا کوي او وی دا د الله سره محبت پیدا کوي او وی دا ایمان پخی او وی دا صلحاو ته سړی نږدې کوي او وی دا د معاصیونه انسان لرې کوي او دلا د انسانیت دعوت ورکي او دلا د امنیت لاره ښیي او وی دا په صراط مستقیم رواني ځکه الله دا زما لاره ده مستقیمه نیغه ده برابره ده نه لای قرآن مې دې لره لیږلی لتخرج الناس
ای پیغمبره دا خلق روباسا من الظلمات د تیارونا. تیارین مراد څه ده؟ تیارین مراد شرکیات دی، بدعات تینا مراد دی، رسومات تینا مراد دی. الى نور رنا لراولا، توحید لراولا، سنت لراولا، اتباع د پیغمبر لراولا. دی ته برابلی سنت به ته په څه پیژنې؟ یا په قرآن په حدیثو د رسول الله. توحید به ته په څه پیژنې؟ یا په قرآن. د شرک مذمت به د څه نه معلومې؟ د قرآن نه. بدعات به د څه نه معلومې؟ د قرآن نه. رسومات به د څه نه معلومې؟ د قرآن نه. نو دا سبب د درنا. بإذن ربی ما په حکم د رب باندې سلرا ولا الى صراط العزیز الحمید. الله ایره ولا غلارې د زورور او ستایلی شوي ذات لره. او دا لاره دا قرآن دی کنه صراط مستقیم دا دی. په حدیث کې راځي شریح خزاعی رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی خرج علینا رسول الله، و یو ورځ منګه باندې پیغمبر علیه السلام راووتلو. فقال وی ویلا ابشر ابشر، زیره والا زیره والا، خوشحالی والی. الیس تشهدون ان لا اله الا الله وانی رسول الله، ولی تاسو گواهی نه ورکوئ د دې خبرې چې نشته دی بل معبود ما سوا د الله نه، او محمد رسول الله د الله پیغمبر دی. د دې گواهی نه ورکوئ. صحابه ویل قالو نعم، ولی نه د الله پیغمبر، زمون خدا عقیده ده. نو د الله نبی ویلا فإن هذا القرآن سبب طرفه بید الله، دا قرآن کریم رسیدا یو طرف د الله په لاس کې دی. و طرفه بأیدیکم، او بلا طرف یې ستاسو په لاس کې دی. فتمسکوا به، په دې قرآن باندې منګولې ولګوئ. محدثین وایي د دې حدیث نه دا معلومیږي او وروسته روایت کې هم دا راځي چې د صاحب قرآن چرته قرآن په دنیا باندې بدل نکی وی، او یا قرآن په مرتبه باندې بدل نکی. لکه یو عالم وی کو صاحب قرآن دا بیلارش و اخذت دنیا بمقابلة القرآن، وی غسلا دنیا په مقابله د قرآن کی. نو وی دا میان خلق او دا ستا مقتدیان او دا علاقه خلق با پچاپ سے اقتدا کئی. چی علم بیلار شو، صاحب قرآن بیلار شو، نو اقتدا با چوک پچاپ سے بیا کئی. دا حقوری صاحب قرآن تا. ناوی معلومی گی دا چی یو سڑے پا قرآن کریم بانی صحیح عمل کئی او دا قرآن درس او تدریس کیا، وی دا با اللہ دا گمراہی نه بچ ساتی. دا با اللہ دا ناکار عمر نه بچ ساتی. او د دې انسان نه وی محبوب بنده الله ته بل نشته. او دا د بل حدیث نه معلومیږي. د الله نبی نه چا پوښتنه وکړله چې الله ته نزدېکت په کومو اعمالو باندې کیږي؟ نو رسول الله فرمایله چې الله ته نزدېکت د قرآن کریم نه په بله ذریعه نشته. او دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله قولم دی، علامه ابن قیم ذکر کړي. او بلا روایت کې مرازی هغه حدیث قدسی دی چې بنده ما ته په بل عمل باندې نشي نږدې کېدی مګر په هغه کلام کم چې زما د نفس نه الله ویوتی، کما هغه کتاب الله قرآن. نو دلته د الله نبی ویا دا د الله رسی ونیسئ
دا کلکه کوي فایده به څه فإنکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا که قرآن باندې عمل وکړو قرآن هم د زندګۍ دستور وګرځاو نو د الله نبی ویا هیڅکله به ګمراه نشئ او هیڅکله به هلاک نشئ معلومیږي دا چې کله امت قرآن پریدي نو امت به ګمراه کیږي او کله یو فرد مؤمن قرآن پریدي نو دا فرد به ګمراه کیږي او کله که یو ملک قرآن پریدي نو ملک به ګمراه کیږي اوس هم چې ته ګورې نو هر سړی د دې په دې مصیبت کې اخته دی چې هر سړی وایي فتنه ده هر سړی وایي بدامني ده هر سړی وایي بېحیایي ده هر سړی وایي مهنګایي ده الله یې سبب ذکر کړی دی قرآن راوالی لن تضلوا ګمراه به نشئ ولن تهلکو نه به هلاک شئ د دې نه وروسته او یو روایت کې راځي عبدالله بن مسعود فرمای رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل و ان هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبة الله اے دا قرآن کریم دا الله دسترخوان دی د دې دسترخوان نه څه زده کړه مستطعتم څومره چې طاقت وي دا دسترخوان دی د دې نه خوراک کوه دا په عمل کې راوله چې څومره د طاقت وي دا اشاره ده د حدیث کې د خبرې ته چې د حکمرانانو له پکار دا دی چې د قرآن نظام قایم کړي علماو له پکار دا دی چې د قرآن کریم دعوت ورکړي امیانو له پکار دا دی چې قرآن کریم باندې عمل وکړي هر سړي له خپله مرتبه ذکر کړې ده څومره چې د طاقت دی قرآن کریم خور کا څومره چې د طاقت دی قرآن کریم باندې څه کوه عمل کوه او بیا وی و ان هذا القرآن حبل الله والنور المبین والشفاء النافع وی دا قرآن کریم د الله رسی ده او دا رڼا ده ښکاره او شفا ده پیدمنده عصمت لمن تمسک به وی دا بچاو دی ذریعه د بچاو ده د هغه چا دپاره چې چا منګولې ولګولې په دې باندې ونجات من تبعه او نجات او د خلاصي سبب دی د چا دپاره چې چا قرآن راواغستلو تابعداري پې وکړله نو دا د خلاصۍ ذریعه هم ده په دې کې د امراضو شفا هم ده دا رڼا لار هم ښیي نور المبین هم دی حبل الله هم دی رسی د الله هم ده نو په دې باندې به منګولې لګې خلاصې په دې کې دی او دا هغه حدیث ته اشاره ده د علي رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو تذکره وکړه ویل ستکونو فتن ویلن قریبه فتنې به د باندې راشي علي ویل ما المخرج یا رسول الله د وتلو لاره د الله نبی ویل کتاب الله د الله نه ما سوام بله د خلاصۍ لاره نه د الله د کتاب نه فتمسکو بی په دې منګولې ولګوئ وحبل المتین دا د الله رسی ده مضبوطه او سورت آل عمران کې الله وایي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا منګولې ولګوئ په رسی د الله باندې او تاسو نسکېږئ ما فرقې مه جوړوئ فرقه بازیان یې پرېږدوئ د قرآن محنت وکړه قرآن کریم رواله نن سبا ته ګورې هر یو شي له خلکو ټیم ورکړی یو غیر اسلامی نظام او قانون او یو جمهوریه یو کفري نظریه د هغې دپاره واړم لګې دي زاړم لګې دي ښځم لګې دي نرم لګې دي د هغې دپاره خپل ګاڼی لګوه تیل لګوه بدن لګوه پیسه لګوه ځان کړوه والله که دومره د الله د دین دپاره کړې وې نظام به اسلامي راغلی وي دا څومره چغې او چغې سورې چې وای خلکو
د اسلام د بندش دپاره، د اسلام د خاتمې دپاره، د اسلامي حدودو د هیرولو دپاره، په قرآن باندې د خپو کېښوستلو دپاره شپې شوګیرې کړې. شپې هسې چېرته دې د الله کتاب ته شپه شوګیره کړې، یا د الله کتاب ته چېرته ناستې، او یا دې چېرته ویلي دي چې دا قرآن کریم یو بېڅوکه کتاب دی، هلکه د دې اواز خو څوک نه چوتی، د دې چغه خو څوک نه ویه، په دې باندې عمل څوک نه کوي. د دې دپاره د چېرته ګینټه خفګان کړی دی؟ نه، خو پته نه لګېږي چې روزیان هم حرامې دي، جسم هم حرام دی، دارنګې پیسه هم حرامه ده، نه په ازل کې بدبخته لیکلي وی، د جهنمه په موټي کې راچوت شوي وی، پته نه لګي چې څه ګلی په دې خلکو شوي، عقل هم سلب شو، ته نه لاړې. دومره چغې او سورې خو په زمانه د جاهلیت کې هم چا نه دي والي. هغوی به د یو نظام دپاره جنګېدله، یو کفر او یو اسلام، بس کافر د کفر دپاره جنګېدل، نه درنه وه، نه به جلسه وه، نه به وټو، نه به نوټو، نه به ښځه راوتلو، بس نارینه وه او په نرۍ باندې جهالت کاو، په نرۍ باندې کفر هم کاو. او په حقه حالات د کفر باندې چې کم په ازل کې و، بس مستقیم و کلک پې لاړم. ځکه سیرت کې راځي چې کله ابو جهل د دنیا نه تو، نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي زه په سینه د بره کېناستم، وایي ما ته یې ویل چې محمد رسول الله ته به ووایي چې په ژوند مې څه کمه کینه وه او کمه صد مې وې، دا مې څه د مرګ نه وروسته هم دی. ګوره دا کفر یې په نری کاوه، دا خو سهار له یو شی او ماښام له بل شی او بیا بل سهار له بل شی، په یو نظریه باندې هم د ټینګې نه دی. ابو جهل هم تېښه و، هغه به یو نظریه ټینګ و که نه، کافر خو بس په کفر ټینګ و، که په نری کفر کاوه. نو بار کیفه زمونږ مسلمانانو د قرآن د خاتمې دپاره او د اسلام د خاتمې دپاره شپې شوګیر کړي او په بل بل طرف باندې رواني. په دې قرآن منګولې لا یې ولګوه، نجات دې په دې کې د آخرت فکر وکړه، د قبر فکر وکړه، د خپل حساب کتاب د حشر فکر وکړه، د عملنامې دې وکړه، د تلې د میزان وکړه، د الله د حضور وکړه چې د الله په دربار کې به پیش کېږم. عبدالله بن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه، زمونږ دا زړونه دا ګنده دي، دا دنیا ګنده کړي دي، د دنیا محبت، د دنیا اغراض و غلطو مقاصدو، د مخلوق صفاتو، د مخلوقه محبتونو، دا گیر کړي دي، دا زنګ ورته لګېدلی دی، زنګ، او دا الله دې له نه دي پیدا کړي. ګوره عبدالله بن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه، وَإِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَا، وی دا زړونه دا لوښي دي، دا الله انسانه تاله لوښی درکړی دی، فاشغلوها بالقرآن، دا په قرآن باندې مشغوله کړه، ولا تشغلوها بغیره او بغیره، او د قرآن نه ما سوا په نور اشیاو باندې مه مشغوله کوئ. په قرآن یې مشغوله که، داړه لوښی دی. ګوره اوس دې دیړه ته وګوره چې محبت پکې د چا پروت دی. د الله محبت شته؟ نه، نشته. د رسول الله محبت شته؟ نه. د صحابه کرام محبت شته؟ نه. د صحابه او د الله د پیغمبر صحابه کرام با چې کله کور کې کېناستل، بچی ښځې یا به بهر مجلس کې کېناسته، په یو آثر کې راځي
وی صحابه کرام به نه پاڅېدل تر هغه وخته پورې چې په مجلس کې به د رسول الله تذکره نه وه، یا به په مجلس کې د ابوبکر نه وه، یا به په مجلس کې د عمر نه وه. عایشه به وی رضی الله تعالی عنها وی په هغه مجلس کې خیر نشته او هغه مجلس بې برکته دی په کم مجلس کې چې د عمر بن خطاب تذکره ونیشي، د هغه یاد ونیشي. نو ګوره زمونږ زړونو ته زنګ ولګېد، کلا بل ران علی قلوبهم ختم الله علی قلوبهم. الله یې مهر مې وله لګولی په زړه، الله یې زنګ یې زړه ته لګېدلی دی. دا د څه د وجې نه؟ د دنیا د تذکرو د وجې نه. د الله محبت اړه تکوس کوي. عبدالله بن مسعود وی رضی الله تعالی عنہ دا قرآن کریم باندې دا اړونه مشغوله کوي. په کار داره چې زمونږ په زړونو کې د قرآن محبت وي، چې د قرآن محبت زمونږ په زړونو کې وي نو د الله محبت به پخپله وي، خو د قرآن محبت نشته دی نو د الله محبت هم نشته. او ابوالاحوص هغه وی چې عبدالله بن مسعود وفرمایل رضی الله تعالی عنہ چې ان هذا القرآن مادبة الله، دا قرآن کریم د الله دسترخوان دی. فمن دخل فيه فهو آمن، څوک چې دې ته داخل شلو نو دا به محفوظ وي د شرونو نه، دا به په امن وي. ورکو نن سبا ته د قرآن کریم نه روګرداني کې او مخ د قرآن نه اړیا او قرآن له ټیم نه ورکې نو فتنو کې به اخته کېږي. عبدالله بن مسعود ویا چې قرآن کریم ته ټیم ورکا، داخل شدیدی سرخان ته دی قلا ته، د هر شر نه به محفوظ یې په امن باندې به. دارنګې عمر وی رضی الله تعالی عنہ وی تعلموا کتاب الله، وی د الله کتاب زده کړه، د الله کتاب زده کړه. وی د الله پہچان، د الله د کتاب نه ما سوا په بل څه نشئ کولی. خو ته الله پیژنې که نه نو په کتاب الله به پیژنې، په قرآن کریم به پیژنې. او وی واعملوا به تکون من اهله، عمل وکیا په قرآن باندې د دې اهل به وګرځیا، اهل به شئ د الله په عظیم مخلوق کې به شامل شي چې قرآن کریم زده کړي او قرآن کریم باندې عمل وکړي. عبدالله بن مسعود وی رضی الله تعالی عنہ وی کو علوم حاصلوي او ځان خبروي. وی من اراد العلم فليقرأ، وی کو څوک اراده لري چې علم حاصل کی فليقرأ القرآن، نو قرآن دی ولولي. فإن فيه علم الأولين والآخرين، وی په دې کې علم د مخکنو او وروستنو دی. او دا د یو حدیث نه معلومیږي. الله دا داسې کتاب ما رالیږلی چې په دې کې خبر دی د ما بعد او په دې کې خبر دی د ما قبل. او ګوره دا څه اټله خبرې نه دی، دا د الله له طرفه یو رسی ده، یو قانون دی، یو ضابطه ده الله رالیږلې. نو اوس که علوم زده کې او ځانه د دنیوي کامیابیانو نه او د اخروي کامیابیانو نه خبرې، نو قرآن کریم به زده کې، قرآن کریم به رالی. بعضې خلک وایي که نه وایي دا وزګار شوي دي، وایي دا ورځې وایي دی چې دی وایي دی د ځوان زامن قرآن ته نښتي. بعضې پکې نور اعتراضات هم کوي. څوک وایي یاره لوډ سپیکر یې لګولی دی وایي، او څوک به وایي اوري څوک به نه اوري، اخ هم د نه بند کړو چې خدای د باندې وانه اورېده کي. او بعضې وایي یاره وایي مړه یو کس خواته ناست ومه، نو هغه وایي یاره وایي دا اف ام نه دی، وایي دا مړه وایي زنانه خوشانو ته ناسته او قرآن اوري. نو اوري دی که نه؟ خوشان خو ستا په نجس هم پاک دي، خوره الوا ده، نو الوا مو سره خوره او قرآن مو سره اوره. دا په کوم کتاب کې راغلی دی او په کومه
حدیث تاویلې دی یا د کم تابعی قول دی یا د صحابي یا د امام یا د یو مفسر او محدث چې ښځه خوشان ته په یو څپې کې راټولوي نو قرآن به نه اوري. دا تا کوم ځای کې لیدلي؟ مونږ خو دا ویلي دي چې په هر حال کې قرآن ووایي، په هر حال کې قرآن ته غوږ دی. د علماو په باره کې دومره راځي، د یو عالم په باره کې راځي چې هغه به کله باتروم ته تو کنه باتروم ته، نو د دې وقت وسه دومره قدر و چې بچي ته به یې ویله ویل په تیزه باندې را باندې دا قرات کې دا تلاوت به په تیزه کې چې زه اورم، او هغه به خپل قضای حاجت خو چې دا وخت نه ضایع نشي. نو که ښځې څپې یې که راواغسته او MP3 ورته ځوړنده وه غاړې ته او یا ایښې وه او قرآن یې اورېدلو، نو ولې په دې کې کومه ګناه ده؟ دا بې علمه شیخان نه دي د چلې چې لږه ولیکله، دا شی دا کوي. یو کلي ته یو جماعت تللی و 8 کسان، نو چا ورته ویلي ویل علما د پکې شته؟ ویل ویل څو علما دي؟ ویل 4. او ویل مفتیان؟ ویل 4 راسه مفتیان دي. چا وله ورغلی او تپوس یې کړی وه 4 چله لګولې وه او 4 میاشتې. په غوجل کې یوه غوا امتیازو کې به یې پټولې ګندی. دا مقصد مې نه دی غوره چې د تبلیغ خلاف کوم، نه تبلیغ خو زمونږ کار دی، ته به پې څه پوهېږې. خو دا وامه چې قرآن کریم څوک اوري نو منع کوه تې ما، په هر حال کې دی اوري. دا د الله کتاب دی. څوک به الله وایي زما ذکر کوئ قعودا په ناسته باندې وکئ، قائما یې وکئ، په ملاسته باندې وکئ، هر حال کې الله وایي ما یادوه. ولې یو سړی چې ملاستي په کټ کې نو ولې دا ذکر نه کوي؟ کو منع دی. آیت الکرسي نه وایي چې څملي. بعضې چې چاته په یاده باندې تبارک الذي سورة ملک یادي هغه یې وسوئ په دغه باندې وده شي. د بعضې اثارو نه دا معلومیږي چې په ذکر باندې وده شي ملایکې وله کوي د سهار د رابېدارېدلو پورې. او دا ظالموي قرآن یاره دا وزګار دی او یاره وایي د دې بېدبي ده. ته راشه قرآن ته کښېنه، زه د قرآن ادب بیانوم چې پوه کړم چې د قرآن ادب څه ته وایي. د قرآن آداب به د علماو نه زده کې، د قرآن ادب به د قرآن د ویونکي نه زده کې. د الحمد په ځای باندې الحمد وي، د رب العالمین په ځای باندې رب العالمین وي. او د هغې باوجود فتوې داسې مضبوطې لګې چې ستا فتوه د صحابهو فتوه هم کراس کړه، هغې هم ورڼوله. نو لږ د الله خاطر وکړه، د الله نه ویرېږه. د قرآن کریمه دشمنان به نه جوړېږئ. کو ووئ نه مه ووئ، الله دې د باندې وم نه ویکي. د جهنمه 7 دروازې دي ګوره، او دا جهنم نه ډکېږي. الله به ورته د قیامت په ورځئ چې حلیم طلعتې ډک شولې، هغه به وایي نه هل من مزیده، نور څه زیات نشته، نه دي پاتې دا وړېراګان. نو څوک به نور نه یا نو الله به پکې خپل قدم کې دي، په حدیث کې راځي. نو دا په د انسانانو نه ډکېږي. نو دا ځینې خو به هلته هم چې داسې ټول خو مسلمانان کوئ. ولې جهنم ګنې مخلوق نه دی؟ ولې خفه کې هله به نه ځي، هغه هم د الله مخلوق دی. نو بهر کې په مسله دا ده چې قرآن کریم ته غوږ ده، څمله ډډه ووه قرآن اوره، تکیه ته ډډه ووه قرآن اوره، بوډۍ به ما ته پکې کوه او ښې د پیشوګانو سرونه نه باسه، خو قرآن اوره. الله دې د دې نه منع کوي چې ګنې تا ما ته په کاسه کې کړې ده او خوراک کې او قرآن ما اوره، او یا چې دې کړی دی چې مسکه او قرآن و نه چې مسکه قرآن هم اوره، روټۍ هم خوره قرآن هم اوره، څملم قرآن هم اوره، کینم قرآن هم اوره، ګرځه قرآن هم ورسه اوره، ذکر هم ورسه کوه، تلاوت هم ورسه کوه. د قاریان حضرات په دې لارو باندې روان خپلې سپارې یادوي په روانه باندې. نو ته به چاته وایي چېرې د بېدبي ده په روانه قرآن وایي؟ نه په روانه قرآن هم شته، په سورلو کې هم قرآن شته اورېدل،
په ګاڼو کې مشته. نو بار کیفه عبدالله بن عباس وی رضی الله تعالی عنہ وی من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلال. وی چا چې قرآن کریم ولستلو واتبع ما فيه او تابعداري وکړه دا څه چې قرآن کې دي هداه الله من الضلال، الله به ورته هدایت وکړي د ګمراهۍ نه. د هدایت لاره به بیا موزي، خو کله چې قرآن کریم خو ولولې کنه او بیا وی ووقع یوم القیامه سوء الحساب او بچ بکی الله د لرا د قیامت په ورځ باندې د ناکاره حساب کتاب نه. اره ناکاره حساب کتاب بس اسه نه کیږي، ښه حساب به کیږي، اسانتیا سره به وشي. او بیا وی وذلک بان لا یقول، وی دا د دې د وجې نه چې الله فرمایلی دی فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقى. چا چې الله ویا زما تابعداري وکړله، زما د هدایت تابعداري وکړه، په قرآن پسې روان شو، فلا یضل ولا یشقى، دا به ګمراه نشي او نه به بدبخته شي. په دنیا کې به ګمراه نشي او په آخرت کې به د عمل نه محرومه نشي. کله یو سړی د قرآن کریم تابعداري کوي او په قرآن کې چې کوم احکامات دي په هغې باندې عمل کوي، خو دا به م یاد ساتئ ګوره چې قرآن کریم فایده هغه چاله ورکوي چې کله یو سړی د هدایت په نیت باندې ناست او قرآن کریم د هدایت په نیت باندې اوري. بعضې خلک دې له ناست دي چې راخ دې ملا وایي دا پلانې ټکې خطا ووه، نه لکه الله دې غر که دا دومره قرآن هم سم ووه که یو هم پکې ټکې خطا کړو نو زه دنیا ورانه شو. دا خو یو سل څوارلس سورتونه دي، صحیح ده، او زمونږ د 14مې صدۍ دماغ دی، نو خامخا به پکې یو ټکی خطا کیږي کله کله، خو هغه به قصدن نه یا به نسیانني یا به خطاءني یا به سبقت لساني. لکه زمونږ یو ملګری یو څه روزې له تلي نو هغه خوار به ویل فرعون علیه السلام، نو دا خو دا مقصد نه وګڼي چې ریښې د فرعون علیه السلام دی، و دا خوار نه به بس دې ته سبقت لساني وایي، ژبه یې رامخکې شوه پې بس. نو ګوره دا داسې کېږي، نو دا د ځینې خطایانې به دا نه نیسې ګوره. نو دې د وجې نه علما فرمایي چې قرآن کریم ته به د هدایت په نیت باندې کښېني او هدایت به تلاش کې. په حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې چا د قرآن کریم نه ما سیوا بل کتاب د هدایت وګڼلو یا د قرآن نه ما سیوا بل لارې د هدایت وګڼله او بل سبب د هدایت وګڼلو، اضله الله، الله به دا سړی ګمراه کړي. د قرآن نه ما سیوا به ګوره بل څه شي کې هدایت نه ګوري، قرآن د هدایت کتاب دی، نو هدایت به به دې ګوري. هدایت به کله یا چې کله د هدایت په نیت باندې کښېني. نو عبدالله بن عباس وی چې فلا یضل ولا یشقى. او بیا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی او اذا من الله لمن قرأ القرآن، الله ذمواري اغسته ده، ضمانت اغسته دی د هغه چا چې هغه لولي قرآن، الله یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الاخره، دا سړی به په دنیا کې ګمراه نشي او په آخرت کې به بدبخته نشي، په آخرت کې به محرومه نشي. فضل العلم والعلماء پاک یو روایت دی، اگر چې سندن کمزوری دی خو فضائل علم کې دی چې د قیامت په ورځ به الله عالم راولي چې څه عمل په قرآن کړی، نو الله به ورته وایي چې د علم مې دی له نو درکړی چې جهنم ته دې واچوم، ځه جنت ته ځه. او چې بیا به ورته وروسته څه وکړي، وروسته به ورته د سپارش اعلان وکړي، لکه یشفعون یوم القیامه ثلاثه الانبیاء ثم العلماء، اول به سپارش کوي انبیاء، بیا به علما کوي. د عالم نه مراد کم دی؟ صاحب قرآن، صاحب قرآن به سپارش کوي. نو ګوره په دنیا کې به ګمراه نه یا او په آخرت کې به دا سړی بدبخته نشي.
او د الله پیغمبر فرمای وی لا طاقة لعبد یقرأ القرآن ولا غنا بعد وی غریبی نشته دی د هغه سړیه چې قرآن لولي او د دې نه لویه بله مالداري هم نشته. هلکه چې غریبي ختمې عبدالله بن مسعود وفات کېدو، د ده زامن نو، د ده نونه وی نو چا ترې نه پوښتنه وکړله وی نونه ته دې څه پرېښوده؟ هغه وی او که نه وی څه دې ورته پرېښوده؟ وی صورت واقعه مې ورته ښودلې ده او ویل دا دې ویه د الله پیغمبر وی چې صورت واقعه څوک وی د شپې نه نو په ده باندې به فاقه نه راځي، په ده باندې به اولګه نه راځي او په ده به تنګستیا هم نه راځي. نو به هر کیفه قرآن کریم د تنګیه د لرې کولو کتاب دی چې د دې په ذریعه باندې الله تنګي ختمی، فراقي راولي او د دې نه مالداره سړی بل نشته، صاحب المال. او په یو روایت کې راځي د الله نبی وی چې یو سړي له الله قرآن ورکي، علم د قرآن ورکي او بیا هم دا ځان ته د غربت نسبت کوي او دا ځان ته غریب ویه، نو دا هغه سپک شی درون وګڼو او هغه درون شی سپک وګڼو، یعنې دنیا سپکه وه هلته دې درون نظر وکړو او قرآن کریم درون و، علم د قرآن درون و، هلته دې سپک نظر وکړو. نو د صاحب قرآن نه لوی سړی بل نه او د صاحب قرآن نه لوی مالداره بل نه. دا لویه برخه ده چې انسان له الله رب العزت ورکي. په اسلام کې لویه حصه د چا ده؟ د صاحب د قرآن. وی د اسلام حصص دي، حصص شعب دی، ځان له ځان له شاخونه دي. وی دعوت دا یو شاخ دی، جهاد دا بل شاخ دی، دارنګه ښه کارونه کول دا بل شاخ دی، عدل او انصاف کول دا بل شاخ دی، جدوجهد کوله د اسلام د پاره دا بل شاخ دی، او درس او تدریس د قرآن کول دا بل شاخ دی. خو وی غوره شاخ د چا دی چې دا ټولې را جمع کړي؟ وی دا د صاحب قرآن دی، ځکه صاحب قرآن داعیم دی، صاحب قرآن مجاهد هم دی، صاحب قرآن عادل هم دی، صاحب قرآن منصف هم دی. دا څه صفات چې دي وی دا په صاحب قرآن کې دي. د جهاد مسله قرآن ذکر کړي، د دعوت مسله قرآن ذکر کوي، د انصاف مسله قرآن ذکر کوي، او دارنګه نوره چې کم شعب دی او کم شاخونه دی هغه قرآن ذکر کړي. تقریبا امام رازی رحمه الله وی 11 علوم ذکر کړي. قرآن کریم هر قسم علم قرآن کریم دا ذکر کړی دی او دې د وجې نه د ده مرتبه دا چوته ده، د دې قرآن د وجې نه د عالم مرتبه چوته ده. په حدیث کې راځي، په ګڼو طرقو سره دا روایت نقل شوی چې علما دا خو د انبیاء وارثان دي. دا د څه د وجې نه دي؟ د قرآن د وجې نه. علوم د انبیاء د علماو ته پاتې دي. وی العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاء وارثان دي. اوس د نبیانو نه وروسته مرتبه دا د علماو ده. اوس مسله دا پاتې شوه چې آیا د شهید مرتبه چوته ده که د عالم؟ نو یو روایت کې دا راځي او دا یو روایت نه دی، په ګڼو طرقو سره د حدیث نقل دی. ویؤتا یوم القیامه، را به وړلی شي په ورځ د قیامت، بمداد طالب العلم، سید طالب العلم، د طالب العلم صحیح به راوړي، صحیح چې دا کم لیکل کړي دی صاحب قرآن دی او د لیکل کړي دی د دا صحیح به راوړي. و بدم شهیدنا، او د شهید وینه به راوړي او دا به یوزن اتللی شي. نو وی دا طالب العلم د صاحب قرآن صحیح د قلم دا به په وینه د شهید باندې درانوي. د دې روایت نه معلومیږي چې د عالم مرتبه د صاحب قرآن مرتبه په شهید باندې اوچته ده. او بیا ولی یو عالم وجه ویلی ده، وی دا ولی؟ وی دا د دې د وجه نه چې د شهید د شهادت قربانیه دا یو وقتی ده، یو ټیم کې وشوله دا قربانیه،
بس په هغه ټیم کې دا ختمه شوه اگر چې د لویه قرباني ورکړه لیکن د عالم قرباني دا زیاته ده اوس عالم مړ شلو دغه طالب پاتې دی دغه شاګرد دی دغه د شاګردانو شاګرد دی دغه شاګردان یې دی دغه نامیانو څه یاد کړي نارینهو یاد کړي زنانهو یاد کړي دی بس دا سلسله په ده باندې جاري ده او دا سلسله نه بندیږي بس دا به د قیامته پورې جاري او بله وجه یې وله دا ذکر کړې ده وایي چې کله په دین کې بګړاو راځي بګړاو لکه د دجالیه ډلو نه چې کله په دین کې بګړاو پیدا شي منصوبې جوړی بدعات جوړی رسومات جوړی په منګه باندې دین خلق ملکی ګډوډ نو وایي دا بدعات څوک ګوري دا عالم صاحب قرآن د بدعاتو معلومات کوي امی سړی ته د بدعاتو پته شته نه مجاهد ته د بدعاتو پته شته نه مجاهد چې جهاد کړی دی د عالم په دعوت یې کړی د ده نظریه چې جوړه شوې ده د عالم د دعوت د وجې نه او که ده دا جهاد دا کوي او دا د قرآن او د حدیث نه هټ کر روان شي او د علماو په نگرانۍ او رهنمایۍ کې نه نو وایي دا به بیا فتنه او چې کله وایي دعوت هم چلی او د عالم او د صاحب قرآن په څه کې نه په نگرانۍ کې نه نو وایي دا به فتنه لکه مولانا الیاس رحم الله لیکلي که د تبلیغ بانیه د دې ملکه په هندوستان کې چې کله د دعوت د شعبې تادو کېښودلو نو هغه دا خبره وکړله چې دا ما علماو ته خور کړی او د عالم مثال دا د شاهین باز دی خو باندې کې ویل ټول ټپسان ونښته په خپل کتاب کې وایي او کتاب یې د ځان له به والی حضرت جی کی یادگار واقعات دا د د اردو کتاب دی نو په هغې کې وایي چې دا اصل کې دا دام ما خور کړی او شاهین بازانو ته او باندې کې ټول ټپس مپس دله ونښته کاغې ماغې کارغان پکې ونښته امیان یادی نو وایي د هغې د وجې نه کو چرته عالم د دې رهنمایي ونه کړه نو وایي زما دا د دعوت محنت به د خلکو د ګمراهۍ ذریعه وګرځي او وایي کو چرته عالم د دې رهنمایي وکړله نو وایي دا به د هدایت ذریعه وګرځي نو بهر کې هره شعبه کې ګوره د قرآن عالم پکار دی چې هره شعبه نو په هغې کې به د قرآن کریم څه د عالم به پکې نو د قرآن کریم عالمه د ده فضیلت د څه د وجې نه دی د قرآن کریم د وجې نه دی نو قرآن کریم باندې به عمل کوو قرآن به خورو قرآن کریم له به وقت ورکو او قرآن کریم باندې به عمل هم کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایله وی اللهم بارک لنا فی شعبان الله ویل په شعبان کې لاله برکت واچوه وبلغنا الی رمضان او ویل یا الله رمضان المبارک تم ورسوه یعنی په شعبان بیا شروع ده نو په هغې کې لاله برکت واچوه په دې کې لاله د عمل صالحه او توفیق راکه په دې کې عمل صالحه کول دا په نور ورځو په نسبت سره زیات اجر لري نو په دې کې یا د قرآن کریم عزم وکئ چېرې موږ به قرآن کریم واورو د دې ترجمه به یادو د دې تفسیر به یادو او الله رمضان مبارک تم په خیر او عافیت ورسوه ځکه چې باید کې الله د جنت دروازې کولاوی او د جهنم دا بنده او دا رزیلان شیطانان ټول تړي او جنت سینګاره دا چا لره جنتیانو لره دا وی هر ورځ ښایسته کولی شي او په حدیث کې اعلان کیږي چې ای د نیکو کوونکي رامخکې شه او اعلان کوي ملائکه چې ای بدبخته ګناهګاره منه شه د دې ګناه نه دا خو رمضان دی او د الله رحمتونه پکې راوریږي نو بهر کیفه قرآن کریمه دا د مسلمانانو د هدایت کتاب دی والله را لېږلی دی لره چې موږ او تاسو به دا قرآن رالو او دویمه خبره ده چې قرآن کریم نه رواج هم نه جوړول قرآن کریم باندې عمل کول دا څه د رسم کتاب نه دی لکه موږ او تاسو ته رسم بیا جوړ او عمل په قرآن باندې نه
پکار ده چې زنانه قرآن کریم اوري چې دا کینیا چې ما کې کو بې پردګیا چې دا بې پردګي زمانه ختمه شي، کو ما د ګاونډۍ حق والی یا چې دا حق زما لرې کم دا ورکمه، کو ما د مور او فلان خدمت نه کړی، ما د خاون خدمت نه کړی، ما د الله نافرماني کړې، مونځ مې پرېښی وغیره وغیره، دې عمل په نیت باندې به ګوره کښېني. دارنګې نارینه به هم د دې عمل په نیت باندې کښېني. د دې د وجې نه به صحابه کرامو ته به رسول الله 15 آیاتونه ویل. لکه حدیث کې راځي وایي د الله پیغمبر به صحابي وایي موږ ته 5 آیات ویل، 15. دا د 15 مسله د هغه ځینه را روانه ده استادي، دا پنجه چې سکنجه کې دې 15 کې څه دی عادت کې، په دې کې ډېر لوی حکمت او دا به بیا د سبا یو بله دا کې انشاءالله تعالی درس کې ووایم. دا 15 اشیا بس دا الله ته خوښ دي، په هر څه کې دا 15 دي. نو دا به څه کې 15 آیاته به یې ورته ویل، وایي چې کله به موږ عمل وکړو په دې نو بیا به د هغې نه وروسته موږ 15 نور ویل. او د دې د وجې نه راځي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي موږ ته د قرآن کریم الفاظ سمول ګران دي. وایي موږ ته د قرآن کریم الفاظ سمول ګران دي او قرات راته ګران دی، خو عمل راته آسان دی. او وایي داسې خلک به راشي چې هغوی به د قرآن کریم الفاظ سیده وایي او داسې به یې برابروي لکه غشې، لیکن د قرآن کریم عمل به د خلکو ته ګران دي. اوس ګوره که نه عمل ګران دی. هر جماعت کې الحمدلله درس د قرآن دی، په هر کور کې طالب العلم ده، دارنګې په هر کور کې طالب العلم دی، په هر چم کې عالم هم دی او قاری صاحب هم دی او دارنګې صاحب قرآن هم دی، خو د هغې باوجود عمل په قرآن کم دی. بېدیني څه کېږي؟ زیاتېږي سات په سات. جماعتونه ډېر شو، تدریسونه ډېر شو، قاریان علما الحمدلله ډېر شو، خو عمل کمیږي سات په سات. نو موږ او تاسو به کوشش کوو چې عملي ژوند ورکړو. نو یو به 2 رکعته مونځ وکړئ صلات شکرانه چې الله د قرآن کریم د ناستې توفیق لاله راکړه. کله شیطان دا زورم لګوي یو ورځ د باندې قرآن واوري، بله ورځ درته د دنیا یو کار مخې ته راواچي، مړه وایي دا وکه دا وکه دا وکه، بس په کې درس قضا 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 شي. نو درس یوازې موکه 2 رکعته صلات شکرانه وکه چې یا زه به په دې میاشته کې انشاءالله تعالی په درس د قرآن کې قضایي نه کومه. او دویم دا کار وکړئ چې د قرآن کریم د آدابو خیال وساتئ. آداب به انشاءالله تعالی څه نه څه سبا درس کې دا کو دا وایو. نن اولنۍ ورځ وه، نو د قرآن کریم څه فضایل او د صاحب قرآن څه فضایل دا مې ستاسو مخې ته وړاندې کړله. او د درس چې کومه دا دي د زنانۍ او طالب العلم یا طالبی او هغه زمونږ درس اوري او بیا سند غواړي، نو عادي د مخکې نه د درس داخله وکړي. یو د جمعې پورې ټیم دی، د جمعې پورې تاسو خپل نومونه دا موږ ته حاضر کوي چې بیا موږ سند دله درکو. نو چې په سند کې بیا ستاسو نوم ولیکلی شي. دا طریقه دا ده، نومه د طالب العلم یا د طالب العلم د هغې نوم لیکل او د والد صاحب نوم یې لیکل او ساکنه د رهایشه د کم ځای، نو هغه ځای مو سره لیکل. په سند کې دا 3 ټکي راځي. صحیح ده؟ تاریخ پیدایش او دې شیانو ته ضرورت نشته. نوم د طالب العلم او د طالبي، د پلار نوم یې لیکله او چې د کم ځای نو هغه پته اوسه مختصر لیکله چې د پلاني ځای ما. نو دا داخله به راوړئ، نومونه به راوړئ، بیا به ته انشاءالله تعالی اختتام د درس نه مخکې یا اختتام انشاءالله د درس وشي نو سند به تا ته میلاو شي. پروس کال بیا وروسته نومونه یې راوړي
ناخونی کې چې په منځ کې راوړي یا 15 سپارې مونږ ویلي یا 10 سپارې وو او بیا یې نومونه راپسې راغسي 10 نو په هغې منځ کې ونه کې انسان او ټول درس تلی او دا مسله ده دا غداري ده دا دوکه ده چې یو سړي قرآن اورېدلی نه د استاز نه او استاز ته سند منسوب کوي ګوره او دا وایي چې یاره پلانې زما استاد او د هغې سره درس تدریس نه یې کړی د هغې نه اجازت د سند نه یې اخیستی نو د هغه نوم په درس کې پیش کوله او یا هغه ته منسوب کول دې ته تدلیس وایي دا دوکه ده دا دوکه دا به نه کې او چې څومره توفیق الله درکوي ته اورې خو د هغه قومره استاد څو شته خو کم از کم داخله د مخکې نه د جمعې پورې خپل نومونه دا درج کول الله رب العزت دی دا څه چې ویل واورېدله په دې د عمل کولو توفیق راکړي او دعا به ورسره وکړو د درس د امنیت او د اختتام دپاره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا فاطر السماوات والارض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کا الله خیره خاتمه په ایمان کا الله د قبر د عذاب او د جهنم د اور نه مو ساته الله هدایت هم نصیب کا الله دا کم درس چې شروع شو د قرآن کریم په خیر او عافیت الله په خپل داسې قدرت اختتام ته الله ورسوه یا الله موږ له د صحیح وینا کولو توفیق راکا الله هغه الفاظو او د هغه خبرو توفیق را چې د مؤمنانو دپاره د هدایت ذریعه وګرځي او د ملک دپاره د امنیت او د اسلامي نظام د قانون د راوستلو دپاره سبب او ذریعه وګرځي یا رحمان یا رحیم ذاته څومره طلبا او څومره طالبات چې درس د قرآن کریم اوري الله علمونو او عملونو کې برکتونه واچوه الله د عمل کولو توفیق ولا ورکا الله د بیمارینو نه د لا علاج نه الله د شرونو د فتنو نه سره زمونږ وساته څومره بیماران دي شفای کامله عاجله یا الله نصیب کا الله څومره بوډاګان بوډایګانې دي کورونو کې درس قرآن اوري عمرونو عملونو کې یا الله برکت واچوه کو بیماران یا الله صحت کامله عاجله نصیب کا الله زمونږ په دې عملونو کې د هغې د ټولو مسلمانانو پوره برخه وکا الله د هغې په نیکو کې الله زمونږ پوره برخه وکا الله زمونږ د مدرسه ودانه لره الله د شرونو نه وساته د فتنو نه وساته الله د بیمارینو نه وساته د جیلونو نه وساته الله د شرونو نه وساته د اتفاقیانو نه وساته الله ته حافظ او ناصر شه زمونږ الله د قرآن کریم د صحیح ویلو توفیق الله موږ لراکا او په دې باندې د عمل کولو توفیق هم راکا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.